نن سبا وګورې نو د اولاد چې کوم دی اولاددار مور او پلار خبره نه مني، د پلار خبره نه مني. په دې وجه څه ده؟ نن سبا وګورې په هر ځای کې چې کوم دی ټیکهداري هغه په ټیم کار نه کوي، د انصاف نه کار نه اخلي، خو پلار یې ارام وله ګټي زوی له او راوړي او خوري پرې. د پلار یې دا سوچ دا تمنا چې دا کله غټ شي نو په دې باندې به چې کوم دی دا زما هر یو خبره مني. خو چې کله پلار زوی کله غټ شي نو د پلار خبره نه مني، د مور خبره نه مني، پلار ته کنځلې کوي تا څه کړي تا څه کړي دي. نو په دې ځای کې یاد ساتئ کو خپل اولاد باندې حرام خورئ دا ستاسو چې کله هم غټ شي دا به ستاسو خبره نه مني، چې کله هم غټ شي دا به ستاسو خبره نه مني. ځکه چې الله رب العزت فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا مال اولاد دا ستاسو یو فتنه ده، تاسو له فتنه شي ګرځېدلی. وګورئ دا مال هم تاسو ته فتنه په دې دنیا کې هم شي ګرځېدلی او په آخرت کې هم شي ګرځېدلی. بل ځای کې په حدیث مبارکه کې هم راځي ان لكل امه فتنه و فتنه امه المال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو امت دپاره یوه فتنه ده او زما د امت دپاره چې کومه فتنه ده هغه مال دی. نو یاد ساتئ په خپلو بچو باندې حلال رزق وخورئ، حلال وخورئ همیشه. دا بس چې کله هم غټ شي دا به ستاسو خبره مني، ستاسو څه ورته وایي تاسو ته به تابعداري. خو حرام پرې خورئ، رشوت مال پرې خورئ او د انصاف سره کار نه کوئ، تاسو پرې هغه مال خورئ نه به چرم ستاسو او د هغه ونه کي چې غټ چې ستاسو خبره نه مني. بل عقل طرف هم سوچ وکئ چې کوم وخت د انسان د بوډا شي نو د هغه کوم زامن یې که نه نو دا چې مړ شي د پلار د جامو نه یېرېږي، دې کې دا وفات شوی دی جامو ته هم نه ورنږدې کېږي، داسې نور سره هغه نه ورنږدې چې د انسان د کپړو نه یو کس یېرېږي، د هغه پلار چې په دروغو باندې به مال ګټو، په چغلخورۍ باندې به مال ګټو، په غلا باندې په ډاکه باندې د خلکو نه به جګونه وال او په هغه نه چې مال په هغه په ذریعه به ګټو، په هغه بچي به یې خوړل او هغه چې د کپړو نه هم یېرېږي، کپړو ته هم نه ورنږدې کېږي. داسې اولاد باندې څه کوئ؟ همیشه په خپل اولاد باندې حلال رزق وخورئ نو همیشه لپاره به تاسو لپاره چې کوم دی د اولاد یو نعمت وګرځي چې واقعا یار زما اولاد دي. کوم یو کس تاسو وګورئ کوم یو کس خپل بچو باندې حرام خوري، درس په ګرنټۍ سره وایم چې کوم یو کس په خپل بچو باندې حرام خوري نو د هغه اولاد به چرم د پلار چې کوم دی خبره نه مني، پلار ته به کنځلې کوي، مور ته به کنځلې کوي، هر یو کس ته به کنځلې کوي. خو چې حلال یې پرې خوړلې نو په هر ځای کې به د پلار خبره مني. دا خبره یاد وساتئ. نو چې په بل ځای کې حدیث مبارکه کې راځي لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، کم یو کس چې حرام مال خوري دا کس به جنت ته نه داخليږي. بعض علما فرمایي چې جنت ته به داخليږي خو چې کله د دې نه د عذاب به وخوري دا ټول دا کم عذاب چې دا به ختم شي، سزا به ورکړي شي، بیا به ځي جنت ته. خو نه دي کول پکار یو کس د خپل مور چې پلار خپل زوی له ګټي او دومره تکلیفونه ورکوي او غلا او ډاکې او غیبت او دغه باندې په دروغ باندې مال خرڅول چې دومره خرڅول کوي، بیا په آخر جنازه کې ول ودرېږي او جنازې مونځ هم نه ورځي. دا نه دي کول پکار. خپل پلار له پکار دی چې یو دوه ټیمه روټۍ دی یو ټیم یې پرې خوره، حلال رزق پرې خوره. دا ستا همیشه لپاره چې کم دی خبره به دې مني. او که حرام پرې خورئ په یو ځای کې به هم دله خبره نه مني، هر ځای کې به ورته نیغ نیغ کېږي، کنځلې به ورته کوي. دا تاسو به اورېدلي وي.